أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. سورة الأحزاب 26 نمبر آیات. په 26 نمبر آیات کې د صحابه کرامو د اخلاص او د غیرت او د بهادرۍ دویمه جزا ذکر کیږي، دویمه بدله. اولنۍ بدله دا ذکر شو چې الله تعالی په دومره زورورو کافرانو په وړاندې کې داسې روب واچاو چې وتښتېد. هیڅ قسم خیر ته ونه رسېد، خپل مالونه هر څه یې پرېښودل او یو د شرمندګۍ نه ډک شکست یې وخوړ او داسې پر قوارض سره مخامخ شو چې د قیامته پورې به د جنګ حوصله ونه کړه. او دویمه جزا دغه صحابه کرامو د غیرت او د بهادرۍ د استقامت هغه جزا دا شوله چې الله تعالی هغه کسان راکوز کړل چې د دې مشرکانو کافرانو امداد یې کړو، من اهل کتاب د اهل کتابونو، من سیاسیهم د هغوی د قلاګانو نه. د دې آیتونو خلاصه دا ده چې اصل کې احزاب د دومره خلک چې منظم شوي او جنګ د پاره راغلي، نو په اهل کتابو کې د بنو نذیر قبیله یو سردار او دا ټول کار هغه جوړ کړو. اگر که دوی د مسلمانانو سره معاهدې وي لیکن پټې خپل دشمنی جاری ساتله او دا ټول احزاب دره یو کړیو. تر دې حده پورې تاریخونو لیکلي دي چې کله د بنو قریظه دروازې له دې ورغې د بنو نذیر د سردار ټول خلک یې راوستلي دي، اخر کې د بنو قریظه امداد حاصلول غواړي. دروازه چې وټکول د بنو قریظه چې کوم سردار و کعب ابن اسد نومې و چې وروسته په دې جنګ کې وژل شوی دی، هغه سردار دی وویل چې ګورئ دغه شان ټول خلک را جمع شوي دي، ټول عرب را جمع شوي دي، د مسلمانانو د خاتمې موقع ده، تاسو دا موقع میس نه کوئ او ټول راوځئ. هغه ورته دننه نه وویل په ارام کښېنه، موږ د مسلمانانو سره معاهده شوې ده د امن او د اوسه پورې د مسلمانانو زره خلاف ورزي موږ لیدلې نه ده، موږ دغه صلح د سره ماتولی نه شو، موږ نه دروځو. دې بار ولاړ ویل کم از کم دروازه خو کولاو کړه، کم از کم د نږدې نه خبرو ته راشه کړه. او د کعب ابن اسد د بني قریظه کوم سردار چې هغه ته ویل نه خبرې سره نه کوم، خبرې پرېږده وه، موږ معاهده کړله د نبي علیه السلام سره، موږ به څه خلاف ورزي نه درلدلې، زه یې نشم ماتولی. د دې بنو نذیر کوم سردار چې هغه د بار نه ډېر پیغورونه شروع کړي، تیارېږي او داسې او هغسې، او په تا کې غیرت نشته دی، د بل ځای نه کس راغلی د مدینه کې اوسېږي او هغه داسې داسې خبرې کوي او ته جواب نشي کولی، نو بس په دې کې د وجه غیرت را ولاړ شو، راووت، دروازه یې کولاو کړه، سردار یې دننه بوتو. دنه اخره کې دوی ورسره متفق شو په دې خبرو باندې، او د دې څه جانسونه ورته وښودل او د څه مراعات یې ورته وښودل، شنه باغونه یې ورته وښودل چې دی اخر خطا شو. او دی ورسره قایل شه چې بس ټیک ته جنګ کې به سره یې څه واخلو، نو چې دومره غټه فتحه ده، دومره غټه عزت هم نصیب کېږي، ملګرتیا به سره وکړو. د بنو قریظه چې کم نور خلک هغوی ورته آواز وکړي چې نه خطا شو، ته خطا شوې، دا معاهده نه ده پکار، او دا معاهده دغه معاهده او تېره واده ماتول او دوی سره نوې معاهده لیکل دا اصل کې د بني قریظه او مرګ ته دعوت ورکول، د هغوی هلاکت ته دعوت ورکول، یا کار مه کوئ. او بیا نور سرداران پسې راغلل، ډېر ملامت کړو، خو دوی ویل یاره بس خبره زما د قبضې نه بار شو، هلته لیکل شوي د معاهده شوې دا رېوز کېدل مشکل دی اوس، او د قبضې نه خبره بهر وه. نو په دې کې د دغه بنو نذیر د سردار غټ دخل و، د دومره سازش هغه جوړ کړی و. بیا بنو قریظه چې کوم دي نو هغوی د سره اتحاد وکړو. دا کوم چې احزاب راغلي در مدینې نه بهر خلک ټول بهرانیان خلک هغوی د خندق وهلی شو، او صحابه کرام په دې طریقه باندې موجې استنبار کړل چې یو طرف نه غر دی بغیر څوک راخوتی نه شي، بل طرف ته کې خندق دی او بل طرف ته کې د مشرکانو د خندق ته مخامخ دوی ناست دي. نو چې کله هغوی راښکاره کېږي دوی د غشو بارانونه کوي، جنګ جاري دی، او چې کله هغوی راځي نو دوی باندې سترګې لګي به دوی باندې د غش خپل باران کې خپل خواري جاري ساتي، شانه غر دی. لیکن د بدقسمتۍ نه بنو قریظه مدینې داخلي خلک دي او در خندق نه دی غاړي دي. نو مخکې چې کوم د جنګ نقشه ذکر شو هغه هم په دې طریقه باندې وجه ځینې کسان د بره نه رالو، احزاب د بره نه رالو، د بره نه چې کوم راغلي در خندق نه هغې غاړې دي، دا دغه احزاب دي. او کوم چې د کوم باره کې د قرآن دا ذکر کړی چې من اسفل منکم د لاندې طرف نه را روان دي، دا بنو قریظه او بنو نذیر دي چې دې مدینه کې دننه اوسېدل. نو اصل کې د بنو قریظه او د بنو نذیر نه غټه خطره دا وه چې دوی د خندق نه دی غاړې او بالکل د مسلمانانو سره په یو ځای کې اوسېدل، د دوی خطره ډېره زیاته وه. نو په دې وختونو کې دوی راله په مسلمانانو خپلې حملې جاري وساتل، او مسلمانانو سره باقي تقریبا دا جنګ چې کوم دی دا د غشو بارانونه د یوې میاشتې پورې جاري و.
کله به هغوی حمله کوله دوی به شا تنبوله کله به دوی ور وړاندې کېدل د یوې میاشتې جنګ نه وروسته چې کوم دی د غشو باران نه وروسته په هغوی کې نعیم ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم د غطفان قبیلې سړی او غطفان بګې ټول نه غټه قبیله وه د غطفان قبیلې دغه سړي بړه کې الله تعالی اسلام واچو او د اسلام سره محبت پیدا شو الله تعالی غیبي امداد کو دی راغی او د مسلمانانو سره پټه خبره وکړه نبی عليه السلام سره غینه بعد لاړو د تحریک پټ پټ وچلاو چې دوی ټول به یو بل باندې بدګمانه او دوی به یو بل باندې اعتماد ختم شو احزاب یو بل باندې اعتماد ختم شو بزری بڑا کې رااله سیلۍ په هم رااله باران هم پې راغی فرشتې هم رااله بار بار دوی وجرول آخر دوی په تېښته باندې مجبور شو لاړل کله چې دوی لاړ احزاب وتښتېدو صحابه کرام مدینې منورې ته واپس شو نبی علیه السلام توره زغره سامان کېښودو او د لمبلو دپاره چې کوم دین تیاری کو چې دغه دوړې موړې د ځان نه وینځي په دې ټیم کې جبرائیل علیه السلام راورسېده او نبی علیه السلام ته یې وویل چې تاسو خو تورې کېښودلې اسلحې هم کېښودلې خو موږ په رښتو ګورې تورې ښې نه دي او د الله تعالی حکم دا دی چې دا ټول شرارت چې چا جوړ کړی دی او کومو کسانو چې د مدینې نه د هغوی سره تعاون کړی د هغوی سره د جنګ وشي او دغه فتنه د همیشه دپاره دفع کړی شي جبرائیل السلام نبی علیه السلام ته وویل زه ټول نه مخکې زه راړم جنګ میدان ته حاضرېږم او تاسو راپسې راځئ شاته نبی علیه السلام زر زر تورې بیرته راواغېستلې زغرې یې واغېستله صحابه کرامو کې خلک وزغله او چې شا بسې راغونډ شي او نوی حکم راغی چې تورې کېنئ او کورونو ته داخل نه شي بیرته راوځئ صحابه کرام رامنډې کړې مدنیت مسجد نبي ته راغلو نبی علیه السلام ته غونډه قصه وکړله چې دغه شان د جبرائیل السلام اوس راغلی و او دغسې حکم یې اورولی دی تاسو داسې کار وکړئ چې د بنو قریظه طرف ته منډې کړي او د مازدیګر لمونځ چې کوم دی نو بنو قریظه ته یې ورسوئ دا لمونځ به تاسو هلته کوئ په لاره بیا نه کوئ دومره تیز لاړ شي خلکو په لاره باندې منډې کړې صحابه کرام یو زګین ته چې ورسېده بنو قریظه ته رارسېدلي نه دي چې د مازدیګر د مانځه ټیم شو نو صحابه کرامو کې ځینې وویل چې هلکه نبی علیه السلام خو خیال داسې و چې تاسو به دومره تیز لاړ شئ چې بنو قریظه ته به دا لمونځ ورسوئ خو موږ ونه رساو ګورئ چې موږ قریظو ته رسېږو دا لمونځ قضا کېږي نو داسې کار کوو دا لمونځ په دې ځای باندې کوو هغوی په غازیه باندې مانځه باندې ودرېدو ځینې نور وویل ګوره نبی علیه السلام بنو قریظه یاد کړل چې قضا کېږي همالته بیا رسوو هغوی لمونځ قضا کوو ورسېد هلته کې او بنو قریظه ته چې کله داخل شو هلته کې لمونځ وکړو مازدیګر لمونځ یې وکړو دا دواړه احوال چې کله نبی علیه السلام ته پیښ شو چې کوم لمونځ صحیح دی نبی علیه السلام د دواړو تایید وکړي چې دواړه صحیح دي د دغې نه معلومیږي دا چې اجتهادي مسایل چې څومره دي نو اجتهادي مسایلو کې حق او باطل لانجه نه وي دې کې د اولا او د خلاف اولا خبره او جایز دواړه نه لهذا د مجتهدینو چې څومره اقوال دا ټول جایز دي دې کې د منکر او د ګناه او د وبال خبره د سره نشته د چې پلانې مجتهد خطا دی ګمراه دی نعوذ بالله او د پلانې مجتهد مسایل چې کوم دي دسي دي او خطا دي د خبرې د سره نشته دي بلکې دا اتفاقی مسله ده چې د مجتهدینو څومره اجتهادي مسایل دي خو اله چې مجتهدینو کې د اجتهاد هغه صفتونه موجودي مجتهدین دي نو هغوی هر جانب چې کوم دی په خپل ځای باندې ټیک دی او دغه دپاره مجتهد دپاره مستقل دلیل دی څوک چې بیا عمل کوي ټیک کار کوي نو په دې ځای کې دغه ځای کې دا دواړه منظورو ته نبي علیه السلام صحیح وویل ځینې خلک ملحدین چې هغوی غواړي چې مجتهدین ګمراه ثابت کړي او اجتهادي مسایلو په وجه باندې خلکو باندې کفر فتوی ولګي تکفیري انداز اختیار کړي نو هغوی یو مثال وایي او هغوی وایي چې دا کم مسلکونه چې دي کم مجتهدین چې ټول تعلیمات تردید کوي نو وایي چې ګوره حق یې وي حق ډېر نه وي نو چې ته دا حق دی هغه حق دی هغه حق دی نو دا ډېر حق یې وي نو پته لګېږي چې دا ټول حق نشي کېدی په دې کې به یوه خبره ټیک ټول باقي خبرې به غلط لیکن دا یاد لرئ چې کم د حق او د باطل جنګ هغه ځان له جنګ دی هغه منصوص جنګ دی چې قرآن او حدیث یو خبره صراحتا ذکر کړي دا منصوص دی منصوص کې بیا د هغې مقابل کې بس باطل له حق نشته دی خو یو اجتهادي مسایل دی په اجتهادي مسایلو کې هر اجتهادي مسله چې د حق ده او په مقابل کې باطل نشي راتللی مقابل کې بل اجتهادي مسله باطل نشي کېدلی کم چې د حق او د باطل مقابله یو حق پکې وي هغه منصوص مسایلو کې داسې کېږي په اجتهادي مسایلو کې داسې نه او دې مثالونه ډېر زیات نور هم شته دی لکه یو سړی یو ځای کې لمونځ کوي قبله ورته نه ده معلومه اتفاقي مسله ده چې دی به سوچ وکړي چې یاره اندازې مطابق قبله به کم طرف په یو ځای طرف باندې دی مطمئن شي چې بس دا طرف ټیک دی دی ودرېدو یو رکعت یې چې وکړو په ډډه کې راولاړه شوه چې دا طرف نه دی او دا بل طرف صحیح و زه خطا شوم په دې مانځه کې به دی راتاویږي او بل طرف ته یو رکعت وکړي بل طرف ته یو رکعت یې وکړو بیا چې دا دوه رکعته وشو درېیم ته پاسېدو نو مړه کې راغی دا طرف هم صحیح نه دی او څه اندازې یې ولګوله دې تاو شو بل طرف درېیم اړخ ته یې بل رکعت وکړو څلورم درېیم رکعت چې دی کوي څوک پرې راغی ورته یې وویل چې دا قبله داسې نه ده قبله دې بل طرف ته ده هغه څلورم طرف یې ورته وښودو چې دا قبله ده دی ورې مانځه کې بیا تاویږي او څلورم طرف ته یې بل رکعت وکړو نو اوس چې دا څلور رکعت شو هر اړخ ته یو رکعت شو
ته وایې چې حق خو یوي نو په دې کې د یو رکعت صحیح شي باقي د باطل شي نه داسې نشي کېدی په دا خو ته مانې چې داسې نه ده ځکه چې دا مسله خو اجتهادي شوه د قبله معلومول او دته صحیح منصوص معلومات نه وو چې دې طرف ته ده قرآن ورسره نه و حدیث ورسره نه و چې هغې کې ویلې وه چې دې اړخ ته ودرېږه څوک ورسره ونه چې طرف یې ورته ښوولی وه چې دا طرف ټیک دی نو ده په خپل اجتهاد باندې لګیا و اجتهادي اړخونه هر اړخ صحیح دی کې ناجایز نه راځي نو په دې وجه باندې د مجتهدینو اجتهادیات خپل ځای باندې ټول ټیک دي او د دې ډېر احادیث نور هم تایید کړي نبی علیه السلام فرمایي چې کله مجتهد د یو مسله معلومولو لپاره اجتهاد کوي کوشش کوي او دې حق ته ورسېد او بالکل ټیک ټاک مسله راویستله څنګه چې پکار وه هغه شان کې راویستله دې ته ډبل اجر میلاو شو که دې خطا شون بیا ورته هم اجر میلاویږي سنګل اجر ته میلاویږي ډېره معلومیږي چې دا خلک صحیح دي او په دې ځای کې بیا اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا دې اعلان دی امام قرطبي ډېر زیات تفسیر په دې باندې لیکلی دی ډېر زیات وضاحت یې کړی دی او د موجوده ملحدینو د هغه تکفیریانو ټول اعتراضونه راجمع کړي دي او د هغې تفسیري مضمون یې دغلته بیا لیکلی دی نو دوی بنو قریظه ته لاړل نبی علیه السلام حکم وکړو او دوی بنو قریظه ته ځان ورسو احزاب ختم شو او متصل پسې د بنو قریظه خبره را شروع شوه دوی چې کله هلته چې کله بنو قریظه ته پته ولګېده چې یاره صحابه کرام خو راورسېده زموږ د شرارت نه خبر شوي دي او موږ ورته معلوم یو نو بس دوی داسې وکړله چې خپل غټې قلاګانې چې کومې جوړې کړې وي قلاګانو کې ځان پټ پټ کړو دروازې ګېټونه ځان پسې بند کړه او بس په ګېټونو دې راختی نه شي بار ته پسې موږ وځو دوی به بار ناست تقریبا 15 ورځې محاصره جاري وه صحابه کرام بار دې محاصره کړو چې یو بل به راوځئ او تنګ به شي اخر څه به کوئ د قلاګانو کې 15 ورځې چې تېرې شوې ډېر سخت تنګ شو په دې قلاګانو کې او د تنګېدو نه بعد چې کوم دی دا کعب ابن اسد چې کوم د بنو قریظه سردار دی دی راغی د خپلو خلکو ته یو ناشنا غونته کې بیان وکړو خلکو ته یې وویل خپلو کشرانو ته یې وویل چې ګورې معاهده خو موږ صلح موږ ماته کړې ده هر چکن موږ یو زیاتې موږ کړلی نبي علیه السلام طرف نه خو نه دی دا خبره خو ټیک ده اوس هغوی قلاګانې محاصره کړي دي د جنګ موقع ده سخت حالات دي او دې کې د نرمۍ سخت صورت شته دی نه زموږ سره په حال 3 طریقې دي په دې طریقو کې به یو طریقه باندې عمل وکړو یو طریقه زموږ سره دا ده چې د اسلام قبول او قبلول ویل خم دي د کعب ابن اسد ورته ویل ځکه تورات تاسو مطالعه کړی د تورات کې د نبی علیه السلام تمام علامات تاسو لیدلي دي همدغه پیغمبر دی د قرآن تمام نشاندهي چې کومه ده د قرآني آیاتونو مضامین د تورات سره اندازه کوي موازنه وکړي بالکل مضامین یو شان کې دي احکام یو شان کې دي نو سوجر چې موږ یې نه منو خو یې به ومنو کنه چې کله موږ اسلام قبول کړو همیشه د پاره به مونږ ته الله تعالی عزت راکړي جنگونو دشمنونو به محفوظ شو د مرګونو نه به بچ یو او بیا به مسلمانانو رونه به داسې خوښه ده یو طریقه دا شو دویمه طریقه داسې کوو چې د خالي په ورځ باندې زمونږ چوټي عام طور جنګ خالي په ورځ باندې جنګ کول حرام دي په تورات په احکامو کې نو موږ داسې کار وکړو چې د خالي په ورځ باندې ناڅاپه به دوی حمله وکړو نو هغوی به خیال دا چې کنه د صحابي د دې یهودیانو هغه مذهبي چوټي ده جنګ کول خو به دوی په مذهب کې منع دي خالي په ورځ باندې دوی به خبر نه وو به ناڅاپي حمله وکړو کې دې شي که ډار پکې وځي او درېمه طریقه دا ده چې بس د خپل بچي او زنانه په خپله به تورو باندې ووهمړی کړو چې د دوی دا اسره پاتې نه شي چې یاره بچي رانه پاتې کېږي ښځه رانه پاتې کېږي نو دغه اسره به ختمه کړو او بیا به د هغې نه بعد میدان ته ودانګو جنګ به شروع کړو د بچو غم به راسره نه وي نو بالکل سرتېره جنګ به وکړو که موږ یې مړه کړو که موږ مړه کړو د بله طریقه خو داسې ده نو بس قوم ته جواب ورکړه چې دا خبرې ستا یو هم صحیح نه ده ځکه صحیح نه ده چې موږ اسلام منلی موږ قرآن منلی نو بیا دا دومره دښمنۍ هم ولې کولې جنګونه هم ولې کول موږ خپل تورات د سره پرېږدو نو تورات مقابله کې بل کتاب د سره منلو قرآن د تورات مقابل کتاب ووایو چې موږ نشو کولی اگر که د تورات کې د قرآن د پیشنګویي موجود هم ده خو نشو کولی خپل کتاب نه پرېږدو قرآن د سره نه منو اسلام نه قبلو او دویمه خبره ته دا وویله چې خپل ماشومان او زنانه په خپله ووژنئ بیا جنګ ته ودانګئ نو د غیرت جنګ به وشي د بچو د ښځې اسره به نه وي دا کار هم نه کوو ځکه د بچو د ښځو ګناه څه ده چې موږ یې په تورو باندې ووژنو دا خبره هم موږ ذهن نه راځي درېیمه خبره ویل دا وکړه چې خالي په ورځ به حمله وکړو نو وی خالي په ورځ حمله خو زموږ تورات حرامه ویل نو ولې پې حمله وکړو دا شی هم صحیح نه دی پر درې واڼو کې ویلي یو هم نه کوو په دې کې مذاکرات روان شو مذاکراتو په منځ کې چې کوم دی نو د مدینې منورې اوس قبیله چې کومه ده دوی د مخکې د بنو قریظه سره معاهدې وي او ښه تعلقات یې ورسره په صحابه کرامو کې چې کوم کسان د اوس قبیلې سره تعلق و هغوی نبي علیه السلام ته مشوره ورکړله چې داسې کار به وکړو چې دا بنو قریظه چې څومره دي دا موږ ته حواله کړي موږ به د دې په سره وکړو چې څنګه په سره مناسب ده موږ درېمګړي مقرر کړئ
او د درېمګړتیا نه وروسته چې کوم دی د هغوی نه رایې والي د بنو قریظه نه رایې والي چېرې تاسو بچا باندې اعتماد دی آیا اوس قبیلې سرداران ستاسو فیصله کولی شي که نه شي کولی نو که موږ یې درېمګړي کړو فیصله به موږ وکړو که موږ یې درېمګړي نه کړو بیا به بس حکم صادر شي د اوس قبیلې سردار چې کوم نو عباده حرسات ابن عباده رضی الله عنه د دې قبیلې سردار دی مشر دی د اوس قبیلې او د هغه سړی دی چې په دې غشو کې زخمی شوی دی احزاب کم جنگ چې وشو جنگ خندق چې کم وشو کم چې د 10 ورځې غشي ورولې شوی دی په دې کې د سخت لګېدلې زخمی دی او مدینه منوره مسجد نبی کې دی نبی علیہ السلام دې ته پاره وخیمه وهله باغې کې ناس دي او سخت زخمی حالت کې دی صحابه کرام په مقرر کړي تاسو به خدمت کوي نو دلته کې در اوس قبیله سردار دی په دې باندې بنو قریظه به اعتماد چې یاره بس زموږ زاړه تعلقات کې دي چې دغه تعلقات په بنیاد سره گزاره وکړي اول ته دغه سعد ابن عباده چې کوم دی نو سخت زخمی دی او انتهایی تکلیف ته ورته د کفر د ناروا او ناجایز دی او تخصصي معلوم دی نو ته خپل دعاګانې کې به دعاګانې کول چې الله بنو قریظه ول د سزا ورکړي زما په ژوندانه باندې چې همیشه د پاره دی بیا سر پورته نه کړي اسلام څخه غداریونه کوي او دیم عباده ابن حرسات ابن عباده دا دعا کړې و چې یا الله قریش بیا دومره طاقت ولا ورنکړي چې مسلمانانو باندې حمله ورشي دا دعاګانې الله تعالی قبول کړې وي او هغه د قبولیت هغه آثار را څرګند شو بنو قریظه ویل چې بس صحیح ده عباده ابن حرسات ابن عباده چې کوم دی دا د اوس قبیله سردار دی او چې زموږ باره کې د څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده هغې نه بعد وی اسلحې واچولې دروازې کولا کړلې تسلیم شو چې کله تسلیم شو نو دوی راوستې شو د سعد ابن عباده مخې ته حاضر کړی شو تړلې حالت کې او ورته ویل بس دا سړی فیصله اورئ ستاسو د وینا مطابق او که دې معاف کولی بس معاف سي که دې سزا ته ولور کې سزا به ته ملاوي که ویل جرمانه ته والی جرمانه به اخیستل کېږي بس د کار شو تاسو بیا متفق یې موږ هم بیا متفق یو دا مدني سړی دی ستاسو په رضا باندې ستاسو په مرضۍ باندې نماینده درېمګړی ټاکلی شوی دی سعد ابن عباده رضی الله عنه فرمایل چې په دې کسانو کې چې کوم جنګي ځوانان دي د دې نه خو د خیر تمه زموږ د سره نشته همیشه د پاره دغه کار زموږ سره وکړو دا ټول وژنې دا ژوندي پرې نه دی کومې چې زنانه او ماشومان دا ټول جیرون ته ورواچو عام چې د اسلام کې د قیدیانو څه اصول هغه په جاری کړي احکام په جاری کړي په دې کې تقریبا 3 کسان داسې دي چې هغوی جدا جدا اسباب لرل هغه به دي کم کسان چې د قتل حکم په دې باره کې شوی هغه کې 3 کسان ژوندي پاتې شوي دي ابیا د مسلمانان شوي دي اسلامي قبول کړي وو دي معاف شوي دي وروسته بس اسلام د لپاره خدمتونه هم کړي دي دا کسانو دغه 3 کسانو نه هغه 3 صحابو نه علاوه باقي کسان ځوانان یې وجلې شو او کم چې دغه د زنانو ماشومان بچیو هغه د اسلام د اصول مطابق قیدیان تصور شو قیدیان شو او دغه نه وروسته د بنو قریظه او طاقت د همیشه د لپاره مات شو ختم شو به د اسلام خلاف دوی حرکتونه نو بدې نن سبق کې هم دغه احوال ذکر کیږي الله تعالی وانزل الذين او راکو ذکر الله تعالی هغه کسانو لرزوا حروهم چې امداد کړه د احزاب من اهل الكتاب د اهل کتاب جبن قریظه دي من سیاسيهم د خپل قلاګانونه وقذف او وی غرزاو في قلوبهم الرعب د دې پزرونو کې رعب جنگ حوصله ونه کړه په کورونو کې نور نشو ساري د اخر راکوش فارقا تقتلون يودل بتاسو قتل ولا جنگي ځوانان قتل شو وتأثرون فارقا ايو بل ډالمتي قیدیان کول زنانو بچي جرون ته واچول شو واورثکم او میراث کې درته تاسو ته درج د صحابه کرامو د جزاء دویم صورت ته دریم صورت چې د فتوحاتو نه علاوه نور څه هم درکړي دغه دادي واورثکم په میراث کې درته تاسو ته ارزهم زمکی ردی خلکو دغه کافرانو زمکی الله تعالی تاسو له درکړي وديارهم کورونه دوی د دې کې اشاره غنیمتونو تر ځکه ساده شي نه تاسو غنیمتونو کې ملاوي شو واموالهم ردوی مالونه وارزا او صد نور زمکا لم تطئوها تاسو هغه باندې قدم هم نه دی ته پښتنګوي شو چې بر روان وختونو کې د زمکه الله تعالی تاسو د پاره په تقدیر کې مقرر کړی دي چې تاسو هغه باندې قدم نه دی خو تاسو ته بلاسون ته الله تعالی راولي سوې لدينا مراد خیبر جنگ دی او د خیبر فتوحات سوې د قیامت پورې څومره فتوحات د مسلمانانو د ټول بده کې داخلي د پېژنګوي دا چې د زمکه د مسلمانانو لاسون ته برازي د قیامت پورې چې هغه زمکه باندې بتاسو قدمونه هم نه خېده وسه پورې وکانه الله دې تعالی على كل شيء قدير فحر سمانه قدرت والا هر کار الله تعالی کولی شي دومره زور ورو طاقت ماته ولې شي وانزل الذين